ما به الشيء تستشكر دا ماهیت تعریف طاقت خیالی دا هغه ځای دی کنه چې قد تحيرت فيه العقول تحيرت فيه الافهام چې په دې کې افهام څه لوګه تحيرت فيه الافهام ما به الشيء هو دا څه تعریفو انت ګوره شرقایت سره لګ دې اته شرقایت دا کومه ها لکه چې شرقایت دلته ته پوه نه شي نو په دې ځوانه پوهېږي شرقایت دا بل څه شرقایت الله کوي سره کنه دا ګوره وی ګوره جی بسم الله الرحمن وی حقائق الاشیاء ثابته دلته جمع شرقایت وایو موږ دا شو وایو وی په دې جمله کې څه کوم څه پیدا حقائق الاشیاء ثابته حقائق الاشیاء مبتدا مضاف سره مضاف الیه ثابته خبر وس شارح العقائد فدي حقائق الاشياء څه ثابته دلته دا مبتدا ده او دا ثابته څه خبر ده اوس ما د ګوریات ساته همیشه جموع معرفت منوتی بنای په معرفت د مبادئ د جموع په مفرداتو او د مشتقات معرفت د بنای بچا په معرفت د چا د مصادرو ځکه اصل د مشتق مصدر ده او اصل د جمع مفرد ده یو شی چې پیژنې نو اذهب الى اصله واعرفه اصل ته لاړ شه وې پیژنه نو اصل د حقایق جمع مفرد څوک ده حقیقت او د اشیاء سره شیء او د ثابته مصدر څوک ده ثبوت دیم په دې طریقې سره بیا چې کله دا تعریف د دې درې وانه ما ته به د حقیقت تعریف وکي بیا به د شی تعریف وکي بیا به د ثبوت تعریف وکي دا به تمهید شي چې کوم دې څه تا یو اعتراض تا دا به څه شي او بیا به په اخر کې دا غینه سو کې جواب وکي دا تاسو سبق ته ده غزي والعلم بها متعاقبون کو او تاسو وګورئ کته حقیقت الشی دا چا تعریف کوي جوړی دی اصل د حقایق مفرد دا غیله او مفرد دا غیر څوک دی حقیقت ده هو سره ماهیت هم جمع کو حقیقت الشی و ماهیته یعنی نن د تاسو د حقیقت تعریف کومه او کله کله خو ماهیت د شی نو ماهیت او حقیقت یو شی ته حقیقت د شی او ماهیت د شی یعنی دا لفظین مترادفین معنی واحده ده څه ته وای ما به الشیء هو او ما هغه شی ده لکه حیوان او ناطق دا ما هغه شی ده چې په دې سره اشی او شی چې انسان ده اوري ما دا ما ده ما دا ما حیوان ناطق ما ده به چې په سبب د ما سره په سبب چا سره اشی او دا شی چې ده شی انسان ده هو دا شی ده دا شی چې د د وجنه دغه شی ده پر چې حیوان او ناطق ګره د ذاتيات اجزا نه دي او یو څه چې جوړیږي د خپل اجزا نه جوړیږي ګور دا بره کمره د څنګه جوړوا دا د دیوالونو نه او د زمکه نه لاندې زمکه وا او دیوالونه وو یو جز پاتې چې هغه څوک چته وي اوس هغه قابل د څوک نه دی چې خاصه پاش کولې د زمکه اسم لاندې کولې لنټر دی هغه چې کولې پاک را پاکه ولا پاسه به خدمت دومره واخواچه برسنه واچه بس قابل دو اسکوب نه دی موږ دا انتظار کوو چې ما دا فعلون بس هغه نور څه کوي نحن منتظر به شی وسو ما دغه شت او دغه دیوالونه او د ازمکه ما شی ده به چې پس په دې دیوالونه او د سره اشیو دا ټول کمره چې ده هو دا کمره هم دغه کمره دا کمره چې کمرتون دا چا د وجنه ده د دې اجزا او د وجنه د جدران او د سقف او د ارضي او د جدران او د چانه د ارضي او د جدران او د سقفنا د دې عبارت ده الذين السقف البيت هو السقف مع الجدران ابن سینا وی کور د څه نه عبارت ده السقف مع الجدران ما هغه به په سرا الشيء دا شی چې ده هو د شی مو د شی ده کل حیوان من ناطق للانسان ويجد دا حیثیت الزاهق نه نشه مترس چاته دا حیثیت الزاهق نه ده ماهیت د انسان نه ده په خلاف د مثل و د چانه
د ضاحک او د کاتب نه کته شرقاید وای شرقاید بار سره ساتي ښا ورچو پیار سړی د ځان سره په خیالي شرقاید دغه شان دي جوخ تړلی کله دا کول او کله دا کول په دې پوهې نه غوډه حشرم تغیر هغه مو چې چا پر متعلق د نه ځان سره ساتي نه ودغه شرقاید نشته لکه خیالي کېږي ها حیثیت دې کاتب اصل له ضاحک او کاتب چې راشي دا اجزا د انسان دي نه نو ته ضاحک او کاتب مما يمكن او یوازې دی نو مما ټول هغه يمكن تصور انسان بدونه چې انسان تصور د غینه بغیر کېدې شي هغه څوک دی او دغه چې فإنه من العوارض دا د عوارض نه دي دا خو چې انسان د ذاتيات نه جوړ شو دا په بعد مرتبه ده دي ذهک شو کتابت شو تغرس به صفات ها دې صفات متأخره عن الوجود وي ها وجود د انسان چې بچا جوړل حیوان نه دا غینه پس داسې شي دي دا یو امور زائده دي عوارض دي یو تعریف دا وکړو په دې تعریف باندې د ماهیت او سو حقیقت شی واحده کو وقد يقال وسيو فرق کوي دغه سره هویت برامندي سو یو هویت ته یو ماهیت ته یو حقیقت ته او دې کې دې لګ دم ټول یو شی دی اعتباري فرق کوي وای څنګه ما ته ګورځي چې تحقق ته ګورې جو حقیقت وته په اعتبار د تحقق سره زوی حقیقت وای او په اعتبار د تشخص سره وته زوی هویت وته وای بلکې هویت کله د تشخص په معنا باندې راځي او په اعتبار د چا سره تشخص سره او چې د تحقق او د تشخص باندې نظر خطر شي ماهیت څنګه وایا ها چې لما نظرت الى تحققها محققت وتوایا او چې نظر وکي د تعین ته هویت وتوایا او چې د دې ځون نظر قطه کې ماهیت وتوایا وقد يقال په کتابونو کې داسې راغلي چې ما به شی هو دغه ما به شی حیوان ناطق ده په اعتبار تحقق حقیقت او په اعتبار تشخص هویت او ما قطع نظر ذلك سو ماهیت دې چا تعریف کو دې د حقیقت تعریف کو یعنی په دې کې یو مضاف ته او یو مضاف الیه دی نو لاول په مبتدا نه فارغ بیا به دې ته ټوټو کوي لاول په مبتدا کې د مضاف تحقیق کو حقیقتونه راته وکړو اوس د چا نمبر شو دین لار اشیاء جمع شیء ده شی څه ته وي یا څه طالب جانا چې شی عندنا هو الموجود شی زموږ باندې منسوب ده موجود ته څه وي شیء وي موجود ته څه وي حکما وینا خیر ده که موجود نه خو چې ما يصح ان يعلم ويخبر عنه چې علم درات نشي او خبر ته ورکړي شي بس دې ته وایي شیون د دې نه عنقا اگر چې شته نو خو موږ داغه نه علم په موږ شته او خبر ته موږ ورکو موږ وایو دا داسې یو حیوان دی چې سلوخ پی دی ګره مارغه دی او پی څودي او وګړ سټ دی او دا شکل د انسان په شان دی او دومره قوت لري لو وقع على الجبل وإلى رفع الجمل دې ته څوي عنقاو او دا با واړه بچي به تختول پوښي د خدای په شکل کلی بیا پیغمبر وخت ته دا قوم حاضر شو چې یا رسول د خدای مونږ د دې شنه ډېر څنګه شي مونږ واړه تختې ته الله نه سوال وکړه چې موږ دې اخلاص پس هغه خدای نه سوال وکړي خدای دا ختم کړي نو ختم نو دا څه شو نو شی څه ته وایي او والشيء دا کوم نه تلاړ یره مضاف الیه مبتدا کې هغه مضاف الیه تلاړ عندنا هو الموجود عندنا ولي هو اما عند المتكلمين اما عند الحكماء فهو شيء اخر وسلفت الشيء دا صحیح دی کنه تاسو جدا خبرې دي ښا بیا ته یو وثبوت کم نه توسله روایا کنه وثبوت خدای مصدر ته کوزيږي د ثابتون مصدر لاندې شو دی ثبوت ته ثبوت څه ته وایي وجود ته وایي څه ته وایي وجود ته وایي وجود ته مې کون ته مې حصول ته مې دې ته افعال عموم وي ښا کم ها او شی دا سلوس نه دا ټول خې ګوره وای ګوره طالب جانا وثبوت چې قد ثابته ماخذ ده دا چې ده والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفه معنى بدی اشتواله اشتواله دې ته وایو وشه فین قیل ما تاسو دا به تمهید کې اعتراض تا او بیا به څه کې اعتراض کوي دا به تاسو پوښتنه کنه اوس موږ